قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج. د خبرې د شروع کولو نه مخکې د ټولو مسلمانانو په خدمت کې دا گزارش دی چې زما دی خبرو ته د چا طرفداری یا د چا مخالفت ونه ویلی شي اور دا خبری د یو درد په جذبه د امت مسلمه او د دین اسلام د وسیع تر مفادو په پیش نظر د الله په دی کور کې زکوما اگر چې موقع داسې ده چې جناب مفتی منیر شاکر صاحب سره د دې سوشل میډیا په ذریعہ زما خبرې روانې دي لیکن زما دا خبرې د دې خبرو کړای دی نه ګرځي زه هم په دې انتظارم چې زما په خبرو باندې باغی ته څه تکلیف او خفګان ملو شوي او هغوی به خامخا د خپل غصې او د خفګان اظهار به کوي اور ما غختله هم دا چې د هغوی دا خفګان او دا غصه او د زړه دا بوج سپک شي خو هغوی هم یو خیار سړی په دې اعتبار دی چې زما چې کومه سلسله د هغوی سره د خبرو روانه وه هغې منقطع کړه او یو بل مولانا صاحب محترم هغه رامخې ته شو زما په ذهن کې د دې دوه وجې راځي او دا دواړه ښې دي یو وجه دا ده چې شاید مفتی صاحب محترم دا سلسله او دا خبره بندول غواړي او الله دی کی داسي چې مفتی صاحب ته دا خبره آشکاره شوه ښکاره شوه چې دا د خیر لاره نه ده نو هغوی په خپله د دې نه سیټ ته شول اور یا دویمه وجه به دا یي چې دا خبرې د هغوی شایانې شان نه وي څنګه چې خبرې کوونکې مولانا صاحب د مفتی صاحب د حیثیت خبره وکړه نو یقینا امید لرم هیله لرم چې په دې نیت هغوی خپله خبرې ونه کړي چې دا خبرې هغوی ته ښې نه ښکارېدې او د هغوی شایانې شان نه وي د دې وجې نه زه هم د دې خبرو جواب ورکولو کې خیر نه ګڼم او الله نه د شر کې د مبتلا کېدو نه پناهي غواړم چې زمونږ په لاس دی الله خیر خور کی شر دی الله نه خوري خو مولانا صاحب یو خبرې له بار بار زور ورکو سوالاتو دا غي اور پاغي زمانہ بار بار پشد او مد مطالبه شوا چې په دې خبره طلاق او په دې خبره طلاق او په دې خبره طلاق سره د دینه چې مفتی صاحب محترم فرمایلیو چې زه به گواهان پیش کوم خودی کی بم دا غي س نظری چې پیش نکړل ولی نکړل میلاو نشول خو بهرحال مال دې د دې ګارانټي راکړې شي چې د دې د مطالبه د پورا کولو نه بعد به نتیجه سي آیا مفتی صاحب د خپل یو مرګري په واسطه زمانه چې سم مطالبه کوي په دې شته خبرو باندې
کدا خبرې په ما الزام دی او زه د دوی په مطالبه په ځان لګېدلي د الزام تردید د دوی د خواهش مطابق وکم نو د دې نتیجه کې به مفتی صاحب محترم او د هغوی رفقا به څه کوي زما مطالبه دا ده چې مفتی صاحب محترم بذات خود اور کټول رفقانا حضرت شیخ مولانا شاہ زمین صاحب چونکہ دا غی دا امارت دی اقراریان دی اغی او مفتی صاحب دوانا ما سره بدا اللہ اس کی چی نور بددی کلیپونو او ددی علماء د بیزته او د بیادبه سلسله به بندی نو دا عاجز فقیر بیا هم تیار دی خو بهرحال زما مطالبه په غور سره اوریدل او د هغې سنجیده جواب ورکول دا د مفتی صاحب ذمہ داری ده او زما امید دی چې انشاءالله العزیز هغوی به په مثبت پهلو دې ته نظر کوي او سوچ کوي دا موجوده خبره چې زه څه کول غواړم او د دې اطلاع ما درکړه او تاسو ټول ناظرین سامعین ما دې ته په انتظار کړی هغه خبره دا وه چې مفتی صاحب محترم د دې کلیپونو یو سلسله شروع کړې ده یا که دی نه ده او نورو خلکو شروع کړې ده بلا تفریق اوسه پورې خبرې د مفتی صاحب سره وي اوس بالکل عامې خبرې دي اوس خبرې به د ټولو مسلمانانو سره کوم چې په هغې کې به فرق نه شروع کړې دی وه شروع ده دا عاجز بنده هیله لرونکی و چې ختمی به هم دی ځکه دا لاره او دا طریقه او دا خبره د خیر نه ده نو چې د خیر نه ده د دین په مفادو کې نه ده د مسلې په خیر او فایده کې نه ده نو دی شروع کوونکي زما د امید مطابق دی به ختمونکي ګرځي خو بهرحال زه دې نتیجې ته راورسېدم چې دا قرباني به زه ورکوم زه خپل ذات په باره کې ټوله بېعزتي او ټول الزامونه او ټول سپکې خبرې مفتی صاحب ته او د هغوی ملګرو ته معاف کوم نه په دې دنیا کې تپوس کوم او الله تم دا سوال کوم چې الله دې هم دی معاف کی زما په حق کې دی الله نه رانیسي ځان له خبره ده چې جذبات او زړه او ټیس او هغه ځان له خبره خود الله قرآن دین او مسله زما د جماعتي سکار کن زما سره محبت لرونکي چې ما معاف کو هیڅ څوک به په هیڅ توګه په هیڅ حیثیت مفتی صاحب له یا د هغه ملګرو له هیڅ قسمه جواب نه ورکوي نه د کمنټس په ذریعه نه د فیسبوک د پوسټ په ذریعه نه د میسج او د کال په ذریعه او نه په بله طریقه تاسو به داسې نه کوئ ځکه د قرآن دا فیصله ده والحرمات قصاص که چا مفتی صاحب ته کنزل کول زما د شاگرد په حیثیت زما د مینوال په حیثیت او دا غیر فقو بیا ما ته کنزل وکړل نو زه به دا نه ګڼم چې د مفتی صاحب ملګري ما ته کنزل وکړل زه به دا محسوسوم چې زما ملګري ما ته کنزل کړي ځکه عزت د بدلې دی ما په تیر کلیپ کې ویلیو شاید زما هغه خبرو ته د چا خیال نه وتلی خو د قرآن د دین او د مسلې مفاد دی د سمیع الحق څه حیثیت دی د مفتی صاحب ډیر حیثیت دی او سمیع الحق یقینا چې د قرآن مخې ته محمد سمیع الحق د دین مخې ته ایس عزت او ایس حیثیت لرونکی نه دی نه د یو الزام صفائی کوم ها که دی تسلی غواړي
نو که بهتره دا وي چې د موبایل او د فیسبوک په ذریعه نه وي او دی چې زما نه څه مطالبه کوي دی سره مخامخ د دی زه هغه تسلي وکړی شم نو دا به غوره چې دی ته اطمینان میلاو شي. خو بهرحال دا خبره ډیر د عزتمندو د لویو درنو خلکو سپکاوي پله روانه ده او زه د بنده عزت په خپل ځای خو د توحید او سنت او د قرآن او سنت د عزت به څه کوو د الله بندیګانو. زه خو مرګ منم او د مرګ نه یریږم چې الله په در کې به څنګه پیش کېږم. زه قبر منم، زه د الله په عدالت کې پیشي منم. دا تاسو څه کوئ بلا تفریق؟ زه یو ډلې لا یو قسمه خلکو له دا خبره نه کوم. دا چې شروع دي نو څه شروع دي د الله بندګانو؟ دا چې روان دي نو څه روان دي؟ دا به کم ځای ته رسوئ؟ زمونږ د مرګ نه بعد به دا کلیپونه چلیږي، مرګ نه بعد به په من خلک لعنتونه وایي، سره د پټکي او سره د ګیري او سره د قرقري او سره د علم او د لوی لوی القاباتو دا کلیپونه به زمونږ د مرګ بعد چلیږي. دې کلیپونو په ذریعه په موږ به لعنت ویلی کیږي، زمونږ سپکه به ویلی کیږي او قوم او نسل او خلق د دین او د دیندارو نه به متنفره ګرځي. ډیره ښه وشوه چې زما د طرفه چې کم دل آزاری د چا شوی وه د هغې جواب وشو. خو د دې نه بعد نه زه او نه زما رفقا د چا جواب به کوي. زه د چا قرضدارې پاتې نه شومه او زما قرضداري ما معاف کړي دي، زما قرضداري ما بخلی دي او زه د چا قرضدارې پاتې نه شوم. الحمدلله. مخې ته خبره بیامه، دا آلات تاسو را روان کړي دي او د دې تصویر او یا د دې موبایل او د فیسبوک د جواز خبره تاسو د دین د مفادو په ذریعه او د دین او د مسلې د خیر په وجه ګرځولې ده. نن په دې موبایل او په دې فیسبوک باندې دین خوريږي، د دین خدمت کیږي، د قرآن خدمت کیږي، که انانیت کیږي، خپل شهرت او خپل مفاد لټولی کیږي. الله د پاره په دې سوشل میډیا باندې کفر یلغار کړی دی. نن حضرت موږ نه یوزګار دی یو بل نه. زما لاس ستا په ګریبان کې دی او ستا لاس زما په ګریبان کې دی. موږ د یو بل نه یوزګار. نن BBC نیوز هیډلاین چلولی دی چې په جومات کې د یو سړي نه بوټان پټ شوي دي. خبری دا ولی چلولی دی؟ دا څه خبر خو نه دی. BBC نیوز هیډلاین چلی اور دا خبر په ډیر شد و مت چلی چې یو مسجد کې د الله په عبادت خانه کې د یو مزګزاري نه قیمتي بوټان پټیږي. تاسو نه پوهیږئ چې دا د جماعت خلاف سازش دی. تاسو نه خبر چې دا د مزګزارو د بدنامولو د مسلمانانو د اسلام او د دین او د قرآن د بدنامولو کوشش دی. دا څه خبرو د چلولو. خو زه ولې ګیله وکم د BBC والا نه؟ دا ما څه وکړل؟ زما مسلمان رور څه وکړل؟ زه د هغې نه ولې ګیله وکم؟ کافران دي، بې دینه دي، د دین خلاف به کوي. زه ټیک ټاک والاو نه څه ګیله وکم چې نن د ټیک ټاک په نوم باندې په سوشل میډیا باندې د بې حیایۍ یو طوفان دی او زموږ نسل یې په هغې کې غرق. هغه د بې حیایۍ سینونه او د هغې ډرامې او هغه طریقې او خبرې نن ما څه وکړل؟ زما مسلمان رور څه وکړل؟ ماله هغه تشویش نه دی، ماله دا تشویش دی. ماله د دې خبرې غم دی، ما سره د مرګ او د الله په عدالت کې د پیشې فکر دی. الله د پاره محمد سمیع الحق نن قربانی ورکي او خپل قرضدار معاف کړي او مسلمانانو اور خصوصا شاتیانو
تاسو با دین بعد د دې سلسلې په بندولو کې زما مرسته کوئ، ورنه زه به د الله په عدالت کې شکوه کوم، زه به بیا د الله په در کې تاسو نه تپوس کوم چې نن زه قرباني ورکوم او زه دا ټولې خبرې هیروم او معاف کوم. زما نه دا نور علما اعلی ظرف دي، زه د هغوی تحمل د خپل تحمل نه اوچت ګڼم، زه په هغوی کې د ځان نه زیات صلاحیتونه او حوصلې منم. تاسو ټول به زما ملګرتیا کوئ چې څنګه ټیک ټاک په خلاف په سوشل میډیا تحریک مسلمانانو دیندارو روان کا، د دې ظلم او د دې ګناه په خلاف به ما سره مرسته کوئ. نن خبرې او نن پیغام دا دی چې ما سره به په دې کې ملګرتیا کوئ اور تاسو به د والحرماتو قصاص که خپل عزت درته ګراني او د خپل استاذ عزت درته ګراني نو بیا به د بل د عزت سره لوبې نه کوئ. زه خپلو کشرانو شاګردانو ته وایم، خپلو رفقاو صحیح ده زما مینوالم نشته، زما حیثیتم نشته، زما درجه ما ته د قرآن حیثیت او د دین حیثیت د ځان نه زیات دی او د جهان نم زیات دی. راځئ چې د دنیا په ځای د آخرت غم وکړو، راځئ چې د ځان په ځای د قرآن خدمت وکړو. دا موږ په کومه لار روان شو؟ ما وی زه بلا تفریق او صیغې د متکلم استعمالوم. دا موږ په کومه لار روان شو؟ زه د خطاب صیغې نه استعمالوم. تاسو زما دا خبره د زړه په درد واورئ، الله د پاره واورئ، او که دا خبره زما د زړه آوازي نو دا خواره کوئ چې هر غوږ ته ورسی او هر زړه ته کوشي او هر چا سره فکر پیدا شي. اے درد دل بتا کب تک تو کم نہ ہوگا، ہم دم بنے گا کس کا جب میرا دم نہ ہوگا. ہاں د دې عام خبرو نه بعد مفتی صاحب ته یو خاصه خبره کوم او خاص مفتی صاحب محترم او د هغوی رفقاو ته وایم. حضرت اختلاف په تنظیمو امورو کې پیدا دی، بقول شما اختلاف په تنظیمی امورو کې پیدا دی، خفګانونه په دې جوړ دي. ولی دا حقیقت نه دی چې تنظیم او جماعت د اصول ممدو نه دی. د جماعت د اصلاح په نوم باندې که منګه دین له نقصان ورکو، امت له تاوان ورکو، کم امت له چې رسول الله ټوله شپه جړلی دي، د هغه امت نشعات ثانیه منگ بربادو تباکو او د دین نه متنفره کو. نو وایه چې بیا به الله له څه جواب ورکو، بیا دا دینداری، دا د خلکو تعاون، دا د خلکو محبت، دا د خلکو اعتماد، د دې به د الله په در کې څه حساب ورکو. حضرت تاسو فرمایلی دی ما سره خلق ډیره مینا کوي، یو کس 50 لاکھ روپے را کړی دي. تاسو سوچو کوي ما او تاسو لږه تاسو یوازې نه یادو، خلق دا پیسې د دې د پاره را کوي چې موږ به د یو بل ګریبانونه راشلو، د یو بل عزتونه به خرابو. ولی دا به خیانت نه. راځئ مدرسه الله درکړه، مفتی صاحب محترم خپ شوق اس طرف ته مګورا، چې څوک سوی وی با مدرسه او چلاوا، درسو کا خیر خور کا او صبر وکا که زما یو کشر، زما یو مرګره زما تابعداري نه کوي او بیا هم بده خبره کوي، زه تا نه د هغې معافي غواړم. مخکې د دې نه چې هغه یې کوي زه اول در نه معافي غواړم، اول در ته بخښنه غواړم، او تانم دا هیله لرم چې ته به صبر کې نظر به راړې د دین مفادو ته، د قرآن مفادو ته. اصول ممدو نه یو اصل دی تنظیم، د دې اصل په آړ کې
منگ با د مهماتو د اصول مهمه و د مقاصدو بیخکنی بنکو. منگ با توحید و سنت و قرآن لبا نقصان نورکو. دا زمام تا سر لوز دے و وعده دا چی پا هر خبره کی ستا خپل نظریه دا زما خپل نظریه دا، ستا خپل سوچ دے زما خپل سوچ دے. تما پا زور خپلی نظریه لنش راوستے، زتا پا زور خپل سوچ لنشم راوستے. سره د اختلاف د فکر منگ بدغه سی روانی و خپلی نیٹی تبرسو ترسو چی منگا د یو بل نظریه صحیح منلی نہیں. لیکن ستا سوچ ستا سره دے، زما سوچ زما سره دے. زب خپل نظریه لا چی حق ایمانم خلق را بلم، زب خپل جماعت لا چی حق ایمانم خلق را بلم، تخپلی نظریه لا خلق را بلا. ہاں چی تا زما پلارا کی خرن جوڑے گے زب استانا خلق منا کو، زچی ستا پلارا کی خرن جوڑے گم تا زمانا خلق منا کوا. خدا با پدرناوی کو، رازا دا با پدرناوی کو، واحد کو، دا با پسپکاوی نکو. دا ندا چی زما ستا اختلاف بنی، زما ستا با اختلاف ہوئی. خرازا دا امت دا خیر دا پارا، مفادو دا پارا، قرآن دا پارا. اور یوازی دا مفتی سے ابتناخ پلو طولو رفقاو تاویم دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ یو کارکن تاویم، یو مرگری تاویم، یو مینوال تاویم خپل. اور بیا امید لرم، ہیلہ لرم چی زما دا وینا با ضائع نوی، زما دا وینا با بے ضائع نہیں. زگورم چی زما پا وینا کی ما سر سوک مرستا کئی، زگورم چی زما پا لاس کی سوک لاس را کئی. او دا دی فتنی دا بندیز دا پارا ما سر سوک قدم اچھتی. زمان دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ دا سوشل میڈیا ذمہ داری دا زمانگا دا آغا خطیب بے مثال زینت العلماء مولانا احمد جمشید صاحب سر دا. ہیلہ لرم چی آغای بخپل مرگری را غنڈی او آغا مرگرو تا زما د زړه درد با پیش کئی. سنگ چی صوبائی شورا کی زمانگا صوبائی امیر محترم حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا سراج الدین صاحب فیصلہ و حکم کڑو چی پدی فتنہ گرے با پابندی وی. زما طول مرگری با دا امیر محترم دا فیصلہ منی او دا مفتی صاحب دا خبری لحاظ با کئی. او که زما مخالفینم دی زما دا زړه دا درد با محسوسی، زی انتظار او ہیلہ دا جواب نلرم. سنگ چی مفتی صاحب اس جوابو نکا او مناسب اونا گانا، زما دا خبری دا جواب ندی، ند جواب منتظر ما. زما خبری د زړه په جوور حصہ کی د سوچ او د فکر دی. ستاسو دی د رب په ذات قسم وی کدا خبری د دین او د امت د بھلائی وی. رازے چی انانیت پریدو او د اللہ د دین خدمتو کو. او کدا د سمیع الحق محمد سمیع الحق دا انانیت خبری وی پریدے. او چی سورہ کنزلی کولی شے، سمر سپکا کولی شے، سمر بدا ویلی شے، ما پسیو کے او ما معاف کریے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور.